نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أصل له ولا فرع له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أصل له ولا فرع له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون د اورمړو او د ګردو نواه مشرانو کشرانو حاضرینو غایبینو لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده چې زه موجوده په کوم منبر باندې ناست یم زه د دې مستحق او د دې لایق خو نه یم ځکه چې د دې منبر د پاره ډیر غټ علم او ډیر غټ جرأت پکار دی خو د والد محترم مفتی محمد منیر شاکر شهید رحمه الله د غیر موجودګۍ د وجنه زنن د مشرانو په مشورې باندې د مفتی صاحب په منبر باندې ناسیم ضمیر مالت اجازت نه راکوي د دې ځای پکې ناستو باندې خو زما د والد محترم چې کوم میشن و د هغې میشن د پرېښستو اجازت هم نه راکوي زما والد محترم به د دې ځای نه د دین اور قرآن دعوت چلولو خو چونکې نن هغه شته نه الله ډېر په درون استقبال باندې ځان ته راوغوښتلو د دنیا خو داسې ده که انسان هر څومره معزز او هر څومره غټې مرتبې والا شي نو الله تعالی یو مقرره نیټه ورته ایښې وي چې الله تعالی هغه نیټه پوره شي نو بنده ځان له راوغواړي نو چونکې د هغې د وجې نه زه نن په دې منبر ناست یم بهر حال زه به خپل مقصد ته راشم چې کم مقصد زمونږ د والد محترم و او زمونږ د ټولو مسلمانانو دی لکه څرنګه ستاسو وړاندې ما قرآن یو آیت پیش کړو لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا زما خوږو وروڼو دا زه چې کومه نکته ویم په دې نکتې باندې غور وکړئ دې کې ډېره غټه فلسفه پرته ده دا زمونږ خپل علم او زمونږ خپل فهم نه دی
بلکې دا زمونږ د والد محترم برکات دي چې زه نن دلته ناست یم او ستاسو وړاندې د قرآن د آیت وضاحت کوم. د کوم آیت چې ما تاسو وړاندې ولستلو د دې معنی به زه هم سره سره د تلاوت کوم چې تاسو پوه شئ، خو په دې نکتې باندې غور وکړئ. ډېر غور نکته ده. لو کان فیهما که چرې وې په ځمکه او اسمان کې د فیهما کې چې کوم ضمیر دی دا د تثنیې ضمیر دی، دې کې اشاره اسمان اور ځمکې ته ده. نو الله په خپل کلام کې فرمایي لو کان فیهما که چرې وې په دې ځمکه اور اسمان کې آلهتن نور خدایان علاوه د الله نه نور خدایان چرې په دې ځمکه باندې وې او په اسمان باندې وې، نو د دې نتیجه به څه وه؟ الله وایي چې الا الله، د الله نه علاوه که چرې په دې باندې خدایان موجود وې، اله موجود وې، نو په دې باندې به څه وې؟ نتیجه به یې څه وې؟ لفسدتا، په دې کې به فساد وې. مسلمانانو نن تاسو په خپلې معاشرې کې سوچ وکئ، په خپلې معاشرې کې په خپل کلي ملت کې او په خپل وطن کې سوچ وکئ، آیا د قرآن دا آیت دروغ وایي که زمونږ مسلمانانو ایمان صحیح نه دی؟ قرآن خو ښکاره ویلی دي، الله خو ښکاره ویلی دي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، که چرې زمانه علاوه په دې ځمکه او په دې اسمان کې بل اله وې نو لفسدت، فساد به وې. نعوذ بالله، زه خدا نشم ویلی چې زما قرآن دروغ وایي، زما کتاب دروغ وایي، زما رب دروغ وایي، خدا ویلی شم چې موږ په غلطه روان یو، ځکه چې قرآن خو ښکاره خبره ختمه کړله. وی ویلی که چېرې د الله نه علاوه په دې ځمکه او اسمان باندې بل اله وې نو فساد به وې. مسلمانه وګوره نن فساد شته که نشته؟ زما او ستا په معاشرې کې فساد شته که نشته؟ ظلم کیږي او که نه؟ فساد دی او که نه؟ بې ګناه خلک وژل کیږي او که نه؟ ظلمونه کیږي او که نه؟ نو چې ظلمونه هم کیږي فساد هم شته دی او مونږ مسلمانان یو، زمونږ دا ایمان دی چې الله دروغ نه وایي. نو معلومه دا شوله چې مونږ خدایان ټاکلي دي په دې ځمکه باندې، مونږ خدایان ټاکلي دي، معین کړي م دي، خاص کړي م دي الله نه علاوه، ځکه فساد په دې ځمکه کې دی، ځکه فساد په دې ځمکه کې دی، ځکه چې د الله د دې کلام نه خطا مونږ روان یو. الله خو خبره ختمه کړې ده چې زمانه علاوه وې، خو ای مسلمانه چې تا نه وي ټاکلي دا فساد څه کوي؟ او دا واضحه خبره ده ستاسو ټولو ته چې نن سبا فساد اسمان سره لګیا دی، خبرې کوي صرف د دې د وجې نه چې مونږ ځان ته خدایان ټاکلي په ځمکه باندې، او خدایان یې هم ټاکلي خو په مختلفو شکلونو باندې ټاکلي دي. چا د پیر په شکل کې خدای ټاکلی دی، چا د مرید په شکل کې خدای ټاکلی دی، چا د ملا په شکل کې خدای ټاکلی دی، چا د مفتی په شکل کې خدای ټاکلی دی، چا د خپل مشر په شکل کې خدای ټاکلی دی، چا د خپل قائد په شکل کې خدای ټاکلی دی. دا خدایان یې ټاکلي دي، ځکه نن څوک په قرآن باندې نه راټولیږي، ځکه نن چې کوم د قرآن خبره مونږ زمونږ په نسبت باندې دروغ کیږي. زمونږ دا ایمان، زمونږ دا عقیده ده چې دا قرآن رښتونی کتاب دی او زمونږ ټولو رب العالمین یو ذات دی. خو نن فساد ډېر حد پورې تللی دی، صرف د دې وجې نه چې د دې قرآن د آیت مفهوم مونږ په خپله غلط کړی دی، مو خدایان ټاکلي دي. نن سبا ته وګوره الله تعالی په قرآن کې صفا واضح اعلان کړی دی چې زمونږ د انسانانو او زمونږ د دې مخلوق څه مقصد دی، څه غرض او آیت دی چې الله پیدا کړي دي. ای مسلمانه ته اول په دې خبرې سوچ وکړه چې یو انسان یو ادنا مخلوق دی، دا چې کله یو شی جوړی، یو شي له وجود ورکوي، یو شي له شکل ورکوي، یو شي له وجود په ځمکه د خدای ورکوي، نو هغه څه د عرض او څه د مقصد نه خالی نه وي. نو سوچ وکړه په دې خبره باندې چې الله ډېر لوی ذات دی، هغه ذات به انسان څنګه بې مقصده پیدا کوي، هغه ذات به انسان څنګه بې مقصده دې دنیا ته رالیږي. قرآن واضح اعلان کړی دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما نه دی پیدا کړی جن او انس مگر د خپلې بندګۍ دپاره. ای مسلمانه ته د چا بندګي کې؟ تا ځان ته خیال کړی دی که تا چرې د دې رب بندګي کولی ته به دې حد ته راسېدې،
قرآن خو ښکاره دا اعلان کړی دی که چېرې تا ایمان او ستا په دې